الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. دا شپاړسمه سپاره دویمه رکوع شروع ده او د سورة الکهف آیات نمبر 91 نمبر آیات مبارکه شروع ده. دې آیاتونو مبارکو کې رب العالمین د ذوالقرنین د سکندر اعظم بیان شروع دی او یو طرف ته سفر د هغه تیر شو ختم شو چې یو طرف ته د مشرق طرف ته پیله سفر کړی و داسې قوم یې وموندو چې هلته به نور هغه پرېوتو او دې قوم له دعوت ورکړی دی او ذکر کړی الله تعالی اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا. نو ذوالقرنین جواب ورکو کچېرې تاسو ایمان راوړئ نو تاسو به واپس کې او کچرې ګناه مو کړه نو تاسو ته به عذاب هم درکولی کېږي په دنیا کې هم آخرت کې به هم یو که نیک عمل هم وکړو د نیک عمل به تاسو ته بدله میلاویږي. نننی آیاتونو مبارکو کې الله تبارک وتعالی د هغه دویم سفر روانوي چې دویم طرف دی سفر کړی و هغه مشرق طرف ته دی تللی و. اولنی کې مغرب طرف ته تللی دویم کې مشرق ته او سبا به انشاءالله هغه دریم طرف شمال طرف ذکر کی چې هغه طرف ته تللی. دلته الله تبارک وتعالی د دویم طرف ذکر کوي د ذوالقرنین د هغه سفر چې دا سفر کړی و مشرق طرف ته او تفسیر ذخیرة الجنان ذکر کړی دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ابو داود شریف د حدیث مبارکه حواله ورکړی ده چې لا ادري اذل قرنین نبی کان ام لا، چې ما ته دا فتح نشته چې ذوالقرنین نبی دی یا نه دی ولیکن عادله رحم دله مومن مسلمان بادشاه و. په دې باندې د ټولو اتفاق دی. دلته د هغه د دویم سفر ذکر کوي نو آیات مبارکه کې مخکې د هغې تفصیل بیانو. والله فرمای ثم اتبع سببا، ثم بیا اتبع دی ورفسې شو دی روان شو سببا په بله لاره باندې. ذوالقرنین یو طرف ته سفر وکړو ځکه ورته قرن مونږ ویلو ذوالقرنین دوه ښکرو والو ته هم ویلې کېږي او ذوالقرنین دوه صدو والو ته هم ویلې کېږي 2 پیړۍ 200 کاله او ذوالقرنین دې ته هم ویلې کېږي چې مشرق طرف ته هم سفر کړی دی او مغرب طرف ته هم کړی. نو دلته الله تبارک وتعالی اول مغرب طرف ذکر کو اوس د مشرق طرف د سفر ذکر کې دی وجه نه دته ذوالقرنین ته ذوالقرنین ځکه ویل کېږي چې دا مغرب طرف ته هم او مشرق طرف ته هم دا سفر کړی دی. نو الله فرمای حتی تر دې پورې اذا بلغا تر دې پورې چې دی ورسېدو مطلع الشمس هغه ځای او هغه ځای د راختو د نور چې نور کم طرف ته راختو کم طرف باندې مشرق طرف دغه طرف ته دی هغه ورسېدو او هغه ځای ته د انتها وسوه چې تفسیر ذخیرة الجنان ذکر کړی چې دا د مسجد اقصا د مشرق اقصا هغه حصه ده چې کم طرف ته دی تللی و پوره مشرق طرف ته نه و تللی بلکې د هغې هغه طرف او سایډ ته تللی و د کم ځای کې چې هغه نور دی ولیدو چې نور داسې قوم باندې و مخامخ چې هغوی دپاره څه پرده مرده نه و. الله مخکې ذکر کوي والله فرمایي وجدها د ذوالقرنین سکندر اعظم ولیدلو وموندلو نور لره تطلع چې دا انور به راختو دا انور راخیږي علی قوم په داسې یو قوم باندې لم نجعل لهم الله فرمایي چې موږ نه وګرځولي د دوی دپاره د دې قوم دپاره من دونها سوا او مخې د دې خوا د هغې نه یعنی مخې ته د دې نور سترن څه پرده مونږ نه وه چې دې څه پټ کړی وی لکه دا علاقه د دوی دپاره نور به ډایرک راختو مخې ته یې څه پرده مرده هغه نه وه یا سترن معنا د پردې ده یعنی دا ځنګلي خلکو بغیر کپړې مپړې لباس نه و دغه شانتي لغړ تو غړ به پاتې کېده دغه شانتي زندگی تیروه دا هم ذکر کړي او یا دا من دونها ستره چې دوی مخې ته څه پرده نه وه یعنی آبادي نه وه او یا دا و چې غر نه و لکه عام روټین کې چې نور راخیږي دې طرف ته هم غر دی دې طرف ته هم غر دی نو پهله په غر باندې نور ولګي بیا د هغې نه فصل نور مخکې راځي په قوم باندې لیکن دوی ته مخې ته څه نه و او دا هم ذکر کړی ده چې من دونها سترن د دوی د علاقه دی اوبو طرف ته دریابونو طرف ته هغه نږدې وه نو هلته به آبادي نه ټینګېده نو دوی به جره تاخانې جوړ کړه تاخانو کې به پاتې کړي یا سورنګان جوړ کړي پای کې به د یخنۍ نه او د ګرمۍ نه او د دغې
بارانونو مرانونو ځان پټون کې ځکه سترن معنی د پټون کې نو دوی وزن پټولو د یخنۍ د ګرمۍ نه په دغه تاخانو کې یا دغه سورنګانو کې یا دغه غارونو د غره پر غارونو کې او تفسیر رشد القرآن والا دا ذکر کړی چې دا سودانیان خلکو دغه طرف والا علاقې والا چې هغه د باډۍ نه هم غټ غټ تورو او د غټ غټې شونډې وي دا تفسیر رشد القرآن ذکر کړی او بعضې وایي چې دا د هند د نسل نه یا سودانیان نه و تفسیر رشد القرآن دغه دوه بحث ذکر کړی او دا تفسیر ذخیرة الجنان والا دغه بحث ذکر کړی چې دوی طرف ته علاقه نه و نو الله فرمایي چې دا ذوالقرنین داسې علاقې ته ورسېدو چې هلته به نور راختو په داسې قوم باندې چې د هغو قوم دپاره مونږ مخکې نه څه پرده نه وه ګرځولې یعنې نور به ډایرکټ په دوی باندې راختو نه غر و نه څه آبادي و نه بل څه دغه خبره ذکر کوي نو الله فرمای کذالک هم دغه رنګي وقد احطنا او بشکا مونږه احاطه کړی و بما په هغه سال لدیهم چې کم د دوی په نسبان دی د په نسبان دی خبرن هغه په اعتبار د علم سره یعنی دغه خلق چې سو الله فرمای د ذوالقرنین سره چې سو کپوجو ک آلاتو کپو د جنگ غ آلاتو اسباب دا ټول مونږ ولا ور کړی الله تبارک وتعالى ذکر کوي او یاد دی وقد احطنا مونږه احاطه کړی و په ذوالقرنین باندې بما فهغه څه لدیه چې کم د سره وو یا د پنځ باندې وو خبرن په اعتبار د علم سره یعنی ذوالقرنین پورا خبرونو سيزونو احاطه رب العالمین سره موجوده وا ځکه وجه ذکر کوي چې دا دویم سفر د ذوالقرنین مشرق طرف ته شوی دی او دریم سفر بیا ذکر کوي چې بیا د یاجوج ماجوج قصه د قصه وګديږي د پورې دا دویم سفر پورا دی پوری کافی دی مخکې بیا سبا ان شاء الله د خیر سره ژوند وو او مرګ نو ان شاء الله دریم سفر به ذکر کوو نو الله فرمای ثم اتبع سببا ثم بیا اتبع دی روان شو ورفسې شو دا ذوالقرنین سببا په بل یو طرف باندې په بل لاره باندې یعنی مشرق طرف باندې حتی تر دې پورې اذا بلغا چې دی ورسېدو مطلع الشمس هغه زید انور درا خطو ته د نور درا خطو زید ورسېدو وجدها ومندل دی ذوالقرنین یو قوم لره تطلع چې راخیږي راخطو با علی قوم د انور په پداس یو قوم باندې راخطو لم نجعل لهم الله فرمای چې نو ګرځولې نه دی ګرځولې مونږه لهم د دوی د پاره من دونها دی خوا د هغې نه یا دی نور ته نور مخې ته سترن سپرده یې نور به ډایرکټ په ډایرکټ په دې قوم باندې راختو سپرده سپر سا آبادي سا غر و دوی مخامخ موجود نو والله فرمای کذالک هم دغه رنګ وقد احطنا بشکا احاطه کړي و مونږه بما فسها غسا لديهم چې کم د سره یا د پنځ باندې خبرن په اعتبار د علم سره الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اله العالمين سمو یا الله سمو ورد عمل کړو یا الله موږ توفیق راکې قرآن باندې کامل ایمان کامل هدایت کامل عمل یا الله موږ ټول مسلمانان ته نصیب وګرځوي ضرورتونه حاجتونه یا الله پر زونګ وګرځوي یا الله شریعت مطابق صحیح ژوند تیر او عمل کړو یا الله موږ ته آسان وګرځوي یا الله دین اسلام سره یا الله زمو شوق او مینه محبت سره یا الله فائدہ کې دا کم ملګری مشران یا الله درستناست کوي ځانه کورونه کورو یا الله ټول دنیا او قبا خسته وګرځوي ضرورتونه حاجتونه الله زموږ ټول مسلمانانو پر وګرځوي الله زموږ په حال او فقال باندې خصوصي رحم فضل کرم فرمای ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين آمين